أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ترتیب عثمانی پنزم نمبر سورت تے، ترتیب نزولی و سلودول سم نمبر سورت تے، او ربط مختصر دادے د مخ کی سورت سرا. مخ کی سورت کی زندگی د بیبیانو سره داغي مسائل بیان شو. پدې صورت کې د طعام مسائل بیانې چې پاک طعام خوري، ګوره مردار مخوري، حرام مخوري. مخکې صورت کې د قتل عمد بیان شو چې داغي جزا بیان شو چې جزای جهنم د قصدن قتل کوله. او په دې صورت کې باندې د قتل بیانېږي. د آدم علی السلام او د زامنو قصه بیان شي، قابیل او حابیل. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان ولو اوفوا وفا کوي بالعقود، په وعدو باندې یعنی اتم العهود، پورا کوي وعدو لرا غوادي بینکم چې په منځ تاسو کې دی، و بین الله او په منځ د الله تبارک وتعالى کې. هغه وادي ته اشاره ده چې الله تبارک وتعالى روحونو سره غسي و ارواحنا. الستو بربکم ویلو چې نیم رب تاسو، قالوا نو ویل ارواح بلا او تزمون ربي. هغه وعده پوره کوي. وحلت حلال کړی شوی لکم تاسو د پاره بهیمه الانعام، چار پایان د سارونه. بهیمه سمان عبد الله ابن عمر سیب او عبد الله ابن عباس سیوا جنة الانعام، د سارو په خېټه کې چې کوم بچي هغه هم تاسو ته حلال دي، یعنی التي توجد میتة فی بطون الامهات، چې مونږ کړی شي مړه په خېټو د امهاتو کې، موریانو کې، یعنی مور حلال شي او بلار به وي داغي په خېټه کې بچي وي، هغه هم تاسو ته حلال دی. الا مگر ما هغه سم یتلا چې لوستل کېږي علیکم په تاسو باندې حرام والی داغه، نو هغه ګوره حرام دی. ګوره مخکې براشي چې د خنزیر غوښه ده، مرداره ده، وینه ده. غیر محل الصید، چې نه تاسو مستحیلین د ښکاره، وانتم چې تاسو حرم په احرام کې، یعنی لا يحل لكم في حال الاحرام، ندی حلال تاسو باندې په حال د احرام کې الصید ښکار لرا. وانتم حرم چې تاسو په حالت د احرام کې، دا ګوره حلال ندی، د وچ ښکار او د بحر حلال دی. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يحكم فیصله کوي ما دا وسيريد چې د اراده وي. یا ایها الذين امنوا اید ایمان ولو لا تحلوا محلال ویتاسو شاعر الله، علامه د معرفت د الله. شاعر جمع د شعیری د شعیر وزن فعیله. البدن تهدا، هغه ساروی چې محرم ځان سره وړي بیت شریف ته. دا شاعره ولی وای دته زکه چې دی کې اشعار کړي شوی. اشعار معنا نخه، اشعار بدی څنګه کول د سبا کول دي ساروی لکه اوخ چې د بر بوکان اوچت زه دا به په چاړه باندې سیری کو یو طرف ته دنه به وین را روانو. دا به علامت د دې خبرې وو چې دا ساروی حرم ته بوتل کیږي. نو دې ساروی ته بچا سن ویل نه به دا چاغلا کول او نه به ورته تکلیف ورکولو. نو شعیره علامه ته ویل کیږي. نو لا تحلوا محلال وتاسو شعائر الله، یعنی علامه د معرفت د الله. د دې بيدبي مکوي، اضافت الہ العالمین ته تشریفا ده. ولا الشهر الحرام او محلال وتاسو میاشت د حرمت والا لرا، یا معنا دا چې په حرمت والا میاشتو کې چې ذل قعده، ذل حجه، محرم، رجب، دا سلور میاشتې دي. په دې کې ناروا کارونه مکویا. خاصتا نور میاشتو کې هم ناروا دي، ناروا کارونه. خاصتا د دې میاشتو ډیر خیال وساتئ، دا د حرمت والا میاشتې دي. یا محلال وي میاشتو د حرمت والا لرا، یعنی جنگ مکوي په دې میاشتو کې. په ابتدا تاسو مکوي په کافرانو باندې حمله مکوي په دې میاشتو کې. دا سکسانو چې را روانو ځان سره شاعری د هدیه قلایت دای را روان کړیو، څه تجارت هم بار کړیو. نو دا بعضې کسانو وته و چې مونږ دی په کال د حدیبیه کې منع کړیو، راځه چې اوس د دې مخې ته لاړ شو، دا تینوالو دا مال او دا قتل کو. نو آیت نازل شو. که دا د مشرکانو باره کې وي نو دا آیت بیا منسوخ دی. انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، دا مشرکان چې د نجس دي پرید دي مسجد حرام ته مه پرېږدئ. که مشرکانو باره کې دا بیا منسوخ دی، که عام شي بیا نه دی منسوخ. ولا الشهر الحرام محلال وتاسو میاشتو د حرمت والا لرا، ولا الهدي او محلال وتاسو هدیه لرا، التي يهدى الى البيت، اغه ساروی چې وړل شي بیت شریف ته، اغه ساروی محلال او بیا د بداغي مکوي. ولا القلائد او نه قلائد. قلائد چاته ویل کیږي؟
هغه چې دی به ورته په غاړه کې هار اچولی و ګلدار کړي به و کپړه یا غاړې ته به سا اچولی و مه حلالوئ قلایدو لره ولا آمین البیت الحرام او مه حلالوئ قتل د هغه چا لره چې قاصدین البیت الحرام چې قصد کوونکي د بیت شریف په نیت د حج یا ولا آمین پناه وړونکي وي البیت الحرام بیت الله شریف ته داغي قتل ما حلالوي پزان باندې یبتغون یطلبون چې طلبي فضلا رزق من ربهم در خپلنا بالتجارت په تجارت ورضوانا او طلب کوي د رضامندي د الله تبارک وتعالى واذا حللتم کله چې حلال شي تاسو یعنی خرجتم من الاحرام هو تید احرامنا فاصطادوا پس به احکار کویا مباح ده ولا يجرمنكم مجبور دي نکی تاسو لرا شنآن قوم دشمنی ده قوم یعنی بغضهم وعداوتهم بغض ددی او عداوت ددی پدې خبره باندې ان صدوکم دا چې منع کړی تاسو دی لره عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه لکه څنګه چې تاسو په کال د حدیبیه کې منع کړی وای ان تعتدوا بان تعتدوا دا چې تاسو ظلم وکړي پاغي باندې بالقتل واخذ المال په قتل باندې او په غستو د مال باندې وتعاونوا تاسو معاونت کوي تعاون کوي علی البر پنیکو باندې یعنی امر بالمعروف کویا والتقوا په تقوا باندې تعاون کویا یعنی ځان ساتل د ګناهونو نه ولا تعاونوا تعاون مکوي تاسو یو بل سره علی الاثم په ګناه باندې یعنی کفر ظلم باندې بدعت باندې والعدوان په تیرې باندې ظلم شو وغیرہ واتقوا الله ويرجد الله تبارك وتعالى خاصة في الظلم بظلم كي إن الله يقينا الله تبارك وتعالى شديد العقاب سخت عذاب وركون كده حرمت حرام كري شويدي عليكم پتاسو باندې الميتة مردار لرا والدم او وين حرام كري شوي پتاسو باندې دم مسفوح ولحم الخنزير او حرام كري شوي پتاسو باندې غوخه د خنزير دا بنخره وما وغس حرام کړی شوی دی هغه ساروی وهله چې اواز پورته کړی شي لغیر الله د غیر الله به باغ باندې متعمدا قصدا ابن عباس صاحب معنا کوي ما ذبح بغیر اسم الله متعمدا هغه ساروی چې ذبح کړی شي بغیر د نوم د الله نه قصدا دا حلال نه د تاسو باندې حرام ده او حرام کړی شوی دی والمنخنقه منخنقه چاته ویل کیږي التي اختنقت بالحبل حتى تموت مړی ورته خپه کړی شي په پړی باندې مړه شو دا بیا تاسو باندې حرام ده التي اختنقت بالحبل حتى تموت ستونی خپه کړی شي په ستونی کې پړی باندې وغیرہ او سای بند شملش نو دا حرام ده پتا سو باندې والموقوذه حرام کړی شي پتا سو باندې موقوذه ستوي التي تضرب بالخشب حتى تموت چې په لرګي باندې ولې شي یا په کانی باندې مړ شو نو دا بیا تاسو باندې حرام ده والمترديه او مترديه حرام ده پتا سو باندې مترديه ستوي کی التي تترد عن الجبل او من بئر فتموت چې بر غر نه خوشی شو یا په کوی کې وغورځیدو مړه شو نو تاسو باندې دا حرام ده والنطيحه حرام کړی شي په تاسو باندې نطيحه ستویل کېږي التي نطحت صاحبها فتموت خپل مرګري بلغه په خکر باندې واله مړه شو نو دا حرام ده په تاسو باندې وما هغه ساروی اکل السبع چې خړلې وي درندگانو الا مگر ما زکیتم چې حلال کړی وي تاسو هغه لره یعنی الا ما زکیتم من ادرکتم فيه روح لاړې زرم منډه کچ ژوندې او دا ساروی روحم پکې مونږ کو فذبحتم ذبحمک به حلال ده ګوره تاسو ته وما وهغ ساروی ذبح چې ذبح کړی شي علی النصب من على تعظیم النصب په تعظیم د بوتانو باندې دا حرام کړی شي په تاسو باندې دا ساروی یا یو بچا د پر تعظیمن حلال کړی شي نو هغه ساروی حرام دی په تاسو باندې یا د باز ابدناوی په تعظیم کې خپو کې ورته د ساروی حلال کې نو هغه حرام دی باز یو شي زیارتونو ته تعظیم د پاره ساروی نو دا هم حرام دی په تاسو باندې او بل دا حرام کړی شي تاسو باندې وان تستقسموا دا چې تاسو طلب د قسمت او د خیر او د شر کوي وان تستقسموا دا چې طلب د قسمت
د خیر او شر کوي بالازلام په غشو باندې دا هم حرام دی. دی بس کوله غشي به راواغسته په یو غشي باندې به نوم ولیکلو چې امرني ربي دا به ولیکل، بل غشي باندې ولیکل نهاني ربي، په یو سبوجه کې به واچول، څه تربوزه کې به واچوله چې سفر ته روانو نو یو به اوچت کو چې دا به لیکلی هغه دا غشي به راووتو چې هغه لیکل چې کړي امرني ربي، نو دی به ویل چې الله مونږ ته امر کړی په دې سفر باندې روان بشو. او کوتو نهانی ربي نو دی بنتلل و مونږ منی کړیو دا طلب د خیر او شر به کولو په غشو باندې، نو دا حرام کړی شوی دی. وان تستقسموا دا چې طلب د خیر او شر کوي تاسو بالازلام په غشو باندې دا حرام کړی شوی دی. ذالکم دا سچ بیان شو تاسو ته فسق دا فسق د کفر دی، یعنی حلال ګڼنی کفر دی. اليوم ننرز یئس الذین نا امید شو کسان کفرو چې کفر کړی دی من دینکم د دین ستاسونا فلا تخشوهم پس یعنی من دینکم د دین ستاسونا یعنی تا په دې طریقې سره چې ان ترجعوا الى دینهم دا چې تاسو رجوع کوي د دین د دینه بس نا امید شو چې دا زمون دین ته واپس ناراضي. نو رب کریم فرمای فلا تخشوهم پس مې یریږي د دینه وخشونی و یریږي معنا اليوم ننرز اکملتو ما پورا کړه الله وک اليوم ننرز اکملتو پورا کما تمام میکا لکم تاسو لرا دینکم دین استاسو من حیث الاصول ګوره من حیث الجزئیات نه. عبد الله ابن عباس وی چې فرایض او حدود تمام شو ځکه چې د دې آیات نزول نه بعد د حجۃ الوداع کې نازل شوی دی. د دې د نزول نه بعد صد پاسه 2 میاشتې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حیاتو ژوند دی. 2 میاشتې چې کوم فتوی ورکړي دی نو هغه هم دین دی. او دا یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین دا هم دینه بعد نازل شوی دی. بعض مفسرین و چې اذا جاء نصر الله والفتح دا صورت هم د دینه بعد نازل شوی دی. او امام بغوی رحمه الله د ابن عباس قول راخري ان آیه الربا نزلت بعدها دا سود آیاتونه چې دینه بعد نازل شوی دی. نو اليوم ننرز اکملتو پورا کما لکم تاسو د پرادینکم دین استاسو من حیث الاصول من حیث الجزئیات نه واتممتو تمام کما علیکم پتاسو باندې نعمتونه زما ورضیتو زرازیم لکم تاسو الاسلام په اسلام دین یعنی په دین اسلام باندې زرازیم. فمن پسر غسو اضطر چې مجبور کړي شو فی مخمصه معنا مجاعتنا پس سخت لوګه کې مخمصه سخت لوګي ته ویل کېږي. غیر متجانفن چې پالکون د کې نوی میلان کون کې لیس من د پاره د ګناه یعنی قصدن نخري مجبور کړي شو بس دا مردار یخرا او خړلنو بیا اسباق نشتا. فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کې رحیم رحم کون کې. یسالونک تپوس کې تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام ما ذا وحل اس شهدي چې حلال کړي شوی دي د احکار نه لهم دي د پاره قلت ورته وحل حلال کړي شوی لكم تاسو د پاره الطيبات یعنی مذبوحات ذبح کړي شوی دا حلال دي. وما هغس علمتم چې خودنه کړي تاسو من الجوارح د هر قسم احکار کون کونه جوارح ورته ځکه ویل کېږي د احکار زخمی کوي یعنی کواسب کسب د احکار من الجوارح د هر قسم احکار کون کونه مکلبین پالکون تاسو کې چې اصحاب الكلاب خواندان د سپو یعنی ساتون کو د سپو د احکاریانو تعلمونهن چې خودنه کوي تاسو د سپو لره مما دا غسن علمکم الله چې خودنه کړي تاسو ته الله تبارک وتعالى فکلوا پس خورئ مما دا غسن امسکنا چې ساتلی وي د سپو علیکم تاسو ته. جمهور وی چې مرغه سخکارو کې بیا تنه خوراکو کې نو دا بیا روان نه دي هغه چې تاسو د پاره ساتلی دي بیا هغه پاک دي تاسو د پاره. علیکم تاسو وذکروا یادوي اسم الله نوم د الله تبارک وتعالى په وخت د خوشی کولو د دې احکاری سپی کې یا بل مارغوي یا وذکروا اسم الله یادوي نوم د الله د حلالي په ټیم کې علیه پاغه باندې واتقوا الله ويرګي د الله نه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى سریع الحساب ډیر جد حساب کون کې. اليوم ننرز حلال کړي لكم تاسو د پر طیبات پاک یعنی مذبوحات حلال شیزونه
چې حلال کړی شوی. وطعام الذين او طعام دا کسانو مراد دین ذبیحې دي، ذبیحه دا کسانو، ذبح دا کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی کتابه چې يهوديان دي عیسویان دي. حل حلال دی لكم تاسو د پر ما کان حلالن ګوره چې کوم حلال وي اسنه چې خنزیر حلال کړی ته دا ماته حلال دی نه کوم حلال سروي چې حلال کړی وي. وطعامكم طعام تاسو حل حلال دی لهم دي د پر. والمحصنات او پاک بیبیانی اصیلی بیبیانی حلال کړی شوی تاسو د پاره من المؤمنات د مؤمنانو حل لكم حلال دي تاسو د. والمحصنات اصیلی بیبیانی پاکی بیبیانی من الذين دا کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی د کتاب اهل کتابو من قبلكم چوڑان دي تاسو نو حل لكم حلال دي تاسو ته په کوم وخت کې دا ایتمهن کله چې ورکوي تاسو غیل را وجورهن مہرونه داغي محسنین پالکون تاسو کې چې نکاح کوون کې ګوره غیر مصافحین نزنا کوون کې ښکارې بیا حلال دي ولا متخذ یونین کې اخدان د پټو یارانو یې بیا حلال دي. ومن ارغس یکفر چې کفر کو بل ایمان په ایمان یعنی برب الایمان پر رب د ایمان باندې پاغه چا باندې چې ایمان راوړل کی پاغه باندې کفر وکړو فقط پتا کې سره حبط من بطل باطل شو عمله عمل ده وهو د فی الاخرته په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه بوي.